جراح هم تیر شوی دی او کهمس حافظ ابن حجر په تقریب کې لیکلی دی تقریب التهذیب ما ویلو کنه چې تهذیب التهذیب کې عام راویان ذکر کړی دي او په تقریب التهذیب کې صرف د صحاح السته چې کوم راویان دي نو هغه ذکر کړی نو هغه کې ویلي دی وته چې ثقتون او دا کهمس ابن الحسین دی زما په دې کتاب کې خدا اصل کهمس ابن حسن دی ګوره تاسو دې کې حسین دی که حسن دی حسن دی چا کې به حسین چا کې به حسن خو حافظ په تقریب کې لیکلی دی چې کهمس ابن حسن دی دا حواله مې درک عن عبدالله ابن بریده ثقتون او مشهور تابعی دی او پلار بریده ابن حسیب اسلمی دی هغه بریده ابن حسین اسلمی چې د حضور پاک د هجرت په مقابله مخې راغلی د نیولو په خیال او بیا په حضور پاک ایمان راوړو عن عبدالله ابن مغفل عبدالله ابن مغفل صحابی دی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء د هر دو اذانو مینس کې مونږ دی او هغه چا لره چې وغواړي یعنی کدی خوښه یو کا او کدی نه خوې مې کاوه نو بین کل اذانین دی کې تغلیب دی اذان له غلبه ورکړه په اقامت باندې نو اذانین یې ورته وي او یا په اعتبار د لغت سره اذان اعلام ته وي را روان دی انشاءالله تاسو له سبا اعلام مخصوصه ته وي اذان نو دا چې مونږ ورته بانګ وایو اذان دام یو اعلام مخصوصه دی او چې مونږ کوم اقامت کوو دام یو اعلام مخصوصه دی نو دا اذانین دو معنی میں اکڑے یا مصطلح اذان تے والا نو بیا وای سوالو که چی بیا خود دو اذان ندی یو اذان دے ویل اقامت نو تغلیب شو لکا عمرین او قمرین وغیرہ یا ختانان دا تغلیب دری وجه میں طویلے او یادا چی دا اذانین او مراد غازان مصطلح ماخلا اعلام بالصلاة واخلا نو اعلام بالصلاة اذان متعارف هم دی او اقامت هم دی صلاة منز دی لمن شاء اغا چا دا پارا چی خوخی نو دا حدیث دا معلومه شوا که دا هر اذان و اقامت بینس کی منز شتا خو لمن شاء نا دو معنی مراد کی دیشی اباحت هم تی مراد کی دیشی ستا خوخه دا که که نکه اباحت مباحت او د لمن شاءنا مراد دا هم دی چې فرض واجب نه دی لمن شاء سمانا چې فرض واجب نه دی چې کوم دی کې فرض او واجبي هلته مشاء لفظ نه راځي شاء په فرض او واجب کې ستا مشیت نشته چې کې کنه کې اب خامخا کې نو لمن شاءنا دا معلومه شوا چې فرض او واجب نه دي نو چې فرض او واجب نه دي نو مسنون هم کېدی شي مستحب هم کېدی شي او د لمن شاء دا معنی هم شو چې مباح دي څو معنی مې وکړه لکه دوه من شاء یو معنی څه چې مباح دي او د لمن شاء څه معنی چې فرض او واجب نه دي نو چې فرض او واجب نه دي نو بیا اطلاق په مباح هم کېږي په مستحب هم کېږي او په سنت مؤکده هم کېږي اوس برا شو مولانا صاحب دې کې د علماء په منځ کې اختلاف ته وویل ځان به پیو سوال نه اخره پورې پوهې په نورو کې اختلاف نشته د سار او د بانګ او د اقامت منځ کې خو دوه رکعاته سنت مؤکده دي او د ماسپخین د اذان او اقامت کې منځ کې پنځ د ائمه ثلاثه سلور دی او د شافعي صاحب پنځ او د احمد یو قول وسره دي دوه دي مؤکد او سلور نفل دی څوک دوه یادی زواید او د مازیګر د اذان او اقامت په کې سلور رکعاته زواید دي او د ماسخوتن د اذان او د اقامت په کې سلور زواید دي په اختلاف د ماخام هغه کې دی د ماخام د اذان او اقامت په منځ کې نفل شتا سنت شتا او که نشتا نو د شافعي صاحب دوه قول دي غوږ ورته کېده څو دي یو قول د جواز د اباحت دی او یو قول د استحباب دی
یو قول دا چې دا 2 رکعاته مستحب دي یعنی ترغیب دی چې وې کا ثواب دی پکې. دویم قول دا چې دا 2 رکعاته څه دي مباح دي ستا خوښه ده کې که نه کې. هلکه د دواړو فرق درته وکړو د مستحب او د مباحو. تهجد په آخره وخت کې څه دی هلکه مستحب دي پوهېږئ څه چې دی مستحب دي یعنی څه بهتره دا ده چې وې کا مستحب دا معنا. د ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته سنت موکد دي او د 4 نه مخکې 2 یا 4 مستحب دي یعنی بهتره دا ده چې وې کا. د ماسخوتن د 4 فرضو نه مخکې وایه 4 رکعاته څه دي مستحب دي. مستحب څه معنا بهتره ده چې وې کا. صلاة الکسوف مستحب دی بهتره دا ده چې وې کا. صلاة الخسوف مستحب دی بهتره دا ده چې وې کا. چې ګناه دې وکړه 2 رکعاته صلات توبه مستحب ده بهتره ده چې وې کا. دا ګوره مستحبات درته ښیم. او چې کله دې په یو کار د نیکۍ دی خو دې شک دی چې وکم او که د دې په دې بل د نیکۍ کار وکمه نو مستحبه ده چې صلات استخاره وکړه. پوهېږئ که نه پوهېږئ لیکن د ماسپښین دی 4 رکعاته فرض وکړل ورپسې څه شی دی 2 رکعاته سنت ته وکړل. اوس د هغې نه پس 2 رکعاته مستحب نه دي تاله مباح دي که کې هم که نه کې هم. شارع ترغیب نه دی درکړی چې دلته اوس وکړه نورو کې ترغیبات درکړي. دا بېله خبره ده چې نفل دی وکړه الله به اجر درکوي. د نفلو اجر په خپله دی خو دا مونځ په دې خاص وخت کې کول د شارع طرف نه مامور دی که نه دی. های څه مې وی دا مونځ په دې خاص وخت کې د شارع د طرف نه مامور دی او که نه دی. او د مامور بیا قسمونه دي یو حکم دا چې فرض بل دا چې واجب بل دا چې سنت مؤکده او بل دا چې سنت زائده. د مامور د بطن لاندې څو راځي 4 کم ووایه واجب فرض واجب سنت مؤکده سنت زائده چې مستحب. نو آیا ته مامور دی یې ته مامور به به ورته ووایې مامور نه مامور خو چې دا 2 رکعاته مامور به دي او که نه دي پوهېږې. نو که مامور به وي او د مامور به لاندې درجه بیا د مستحب ده او که مامور به نه دي چې مامور به نه دي ستا خوښه ده کې هم او که نه کې هم نه پوه په خبره. نو اوس تا چې وایي څوک وایي چې شافعي صاحب 2 قوله دي. یو قول د استحباب نو مطلب دا چې څنګه د ماسخوتن نه مخکې 4 دي څنګه د ماسپښین نه مخکې دي څنګه چې سار نه مخکې دي هغه هم مؤکد دي. دقه رنګې د دې ماښام نه مخکې 2 رکعاته دي مامور به دي څه دي هلکه مامور به دي او درجه د مستحبو ده. دویم قول څه دی د جواز چې مباح دي خوښه د مامور به نه دي که کې او که نه کې هم. اوس خو به پیش وکړه 2 قوله شي. د احمد ابن حنبل هم 2 قوله دي څو 2. ابن قدامه حنبلی د جواز قول لیکلی دی ابن قدامه حنبلی د جواز او ترمذی د استحباب لیکلی دی. خو ګوره یاد ساته مونږ به د احمد په هغه قول اعتماد کو چې کوم ابن قدامه حنبلی لیکلی دی. هغې د مذهب لوی عالم دی لکه زمونږ د ابن الحمام په شان زبردست کتاب یې لیکلی. زه کله ویم افسوس چې زمونږ احناف هم د ابن قدامه حنبلی موفق الدین ابن قدامه حنبلی د کتاب په شان یو کتاب لیکلی په فقه حنفي کې څه خبره ما له ډېر افسوس راشي. هدایي مولا لیکلی دی خو ډېر ګران دی هر سړی پرې نه پوهېږي او مغني ډېر آسان لیکلی دومره آسان او دلایل عقلیه نه دي لیکلی. هدایي مولا خو دلیل عقلي لیکي نقلیم لیکي او عقلیم لیکي. هغه دلیل عقلی نه لیکي بلکې کم دلیل لیکي صرف نقلی او ډېر مزیدار
داسې د احمد ابن حنبل مسلک منقح کړی دی چې حیران بشي. په 1400 جلدو کې د مغني ما سره شته. ما له عبدالله ابن سبیل چې کوم وخت کې د مکې امام بلکې د دواړو حرمینو رئیسو عبدالله ابن سبیل هغه ما له تحفتن په مکه مکرمه کې را کړی. ما سره شته یوې مجموعة الفتاوا را کړې وه د حافظ ابن تیمیه او یو یې راله دا کتاب را کړ. نو الحاصل خلاصه څه ده چې په مذهبو کې به بیا اعتماد مونږ په چا کوو؟ په ابن قدامه حنبلي. نو الحاصل هغه وایي چې د احمد په نیز جواز دی او امام شافعي صاحب د احمد په نیز استحباب لیکلی دی او زمونږ او د مالک صاحب په دین مکروه تنزیهي دی. مکروه تنزیهي دی پیژندلی دی څه ته وایي؟ چې اولاد دي چې مکوه که دې وکړل جواز شته پې ګناهګارېږې نه خو خلاف الاولاد دي. چې دې وکړل جواز شته خو خلاف الاولاد مکروه تنزیهي. او حافظ ابن حجر په فتح الباری کې د شافعي دا قول هم لیکلی دی. زه به حواله در کوم ویږه. حافظ ابن حجر شافعي المسلک دی په فتح الباری کې د شافعي هم دا مذهب لیکلی دی. اوس دا حدیث چې دی لمن شاء دواړه معنی ورکوي، ام د استحباب او ام د اباحت د جواز. لمن شاء دا معنا کې خوښه دې ده کې او که نه کې، نو ظاهر کې ته اباحت معلوم شو. اباحت معنا جواز پوهېږئ. او لمن شاء دا چې مفروض نه دي، نو چې مفروض نه دي نو لاندې درجه بیا څه ده مولانا صاحب؟ استحباب. دواړه معنی ورکوي. زه به جواب کوم خو اول د دوی یو دلیل دا دی، دویم دلیل یې مو وایه. دی یو دلیل دی لمن شاء. دویم دلیل د دوی په بخاري کې دی، ځان سره نوٹ کړه. دویم دلیل د دوی په بخاري کې دی د عبدالله مزني نه، د نبی علیہ السلام نه نقل کوي. عبدالله مزني د ابراهیم د نبی علیہ السلام نه نقل کوي. څه وایي؟ قال عليه السلام. ګوره ورته قال عليه السلام صلوا قبل صلاة المغرب. یاد کله غوندې صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة. رسول الله مبارک په دریم ځل کې څه وایي؟ وی لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فين شيء بخبره؟ كراهية أن يتخذها الناس سنة. صلوا قبل صلاة المغرب. صلوا قبل صلاة المغرب. بیا سوي لمن اغا چا د پاره شاء چې خوښې وي. او دا ولې لمن شاء حضور پاکو فرمایل کراهیت ردی وجنه کراهیت تدی ان يتخذ الناس يتخذها الناس سنتا، چې خلک یو مستقله طریقه جوړه نه کړي. ولې؟ ځکه چې دا سبب د تاخیر د صلات د مغرب ګرځي او د مغرب منځ په اول وخت کې افضل دی. د دویم دلیل شو. لیکن ما ته اوس وګوره مولانا صاحب، د دې دویم دلیل نه څه معلومیږي؟ استحباب معلومیږي. چې څوک یې سنت و اطلاق په سنت مؤکده او زاهده سنت طریقې د پیغمبر ته وایي، چې څوک یې د پیغمبر طریقه ونه نیسي. څه مطلب؟ چې دا زما مسلوکه طریقه نه ده، نو اباحت دې معلوم شي. یا خدای پاکه څه دې معلوم شو؟ لکه اباحت دې معلوم شو. او زمونږ ابن الهمام هم دغه لیکلی دی مولانا صاحب. ابن الهمام هم زمونږ دا لیکلی دی چې زمونږ په مسلک کې مباح دی. ابن الهمام وایي یو قول زمونږ په مسلک کې هم د اباحت شته. هلکه کراهیت ان یتخذ
که دا مستحب وي نو پیغمبر مبارک په مستحبو کې چېرته دا ویلي دي کراهیت پته ولګېدلې لمن شاء کوم معنا پیغمبر مبارک واخیستله هغه اباحت والا پوهېږئ کوم معنا یې واخیسته خو خپله نو دا جواب هم شو د لمن شاء د دې ترمذي د روایت ته جواب هم شو دا چې مباح دي لکه ځکه چته په مستحبو کې پیغمبر دا نه دی ویلي چې کراهیت ان یتخذها الناس سنت سنت خدا د اصطلاحات خو وروستو د پیغمبر مبارک زمانې نه راغلي هغه زمانه کې خو د اصطلاحات نو هلته به سنت نه مراد طریقه د پیغمبر اخیستله برابره خبره ده که فرض وه او که سنت مؤکده ده او که مستحبه ده دا دویم دلیل شو ما وی د دویم دلیل د دوی دی خو اباحت ته معلومیږي یا درې د خبره څه ته معلومیږي اباحت او د دې حدیث جواب هم شو لکه ما ته ګوره نو مونږ خو چې مکروه تنزیهي ورته وایو د مکروه تنزیهي مقابله کې جواز راځي که نه راځي خدای پاکه مکروه تنزیهي مخکې جواز او اباحت راځي که نه راځي خو ما خو رد نه شو دریم دلیل یې واوره عن انس بخاري کې دی عن انس بخاري کې دی وویرا كان المؤذن اذا اذن یاد كان المؤذن اذا اذن مؤذن چې بکله اذان وي نو قام ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وایا كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواريه سمعوي يبتدرون السواريه استنوا تبع سبقت کو حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلوا ركعتين قبل المغرب وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب يوايا كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يستنوا تبع سبقت کو حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون قبل المغرب وهم كذلك يصلون ركعتين وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ده دريم دليل ده ور مولانا صاحب يوم نه د دې حدیث متعدد جوابونه کوم ګوره یو خدا دی ورخه چې دا ټول صحابه نه دي کړي چا کړي دي بعضو کړي دي ولې ځکه ستنو ته سبقت کړي دي نو چې ټول خلک یې کوي نو بیا ستنو ته څوک سبقت کوي د ماسپښین نه وروسته دوه رکعاته ټول کوي په شریک یې کوي نو ستنو ته سبقت نه کوي هر سړی ودرېږي نو ویږي د ماسخوتن نه پس چې څوک ویتر کوي یا سنت کوي نو ستنو ته څوک سبقت نه کوي دا ستنو ته خلک کله سبقت کوي چې څوک به مخکې تیر نه شي ستنو ته سبقت هغه څوک کوي چې څوک به مخکې تیر نه شي دا یاره نو لږ خلک کوي چې ډېر کوي نو بیا څوک ستنو ته نه ودرېږي نو ګوره قام ناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یبتدرون السواریا دویم ټکې واوره حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب معلومیږي دا چې دا به هغې کو بعضو به کول او هغه وخت به کول چې حضور پاک بله جومات ته نو راوتې مونږ هم نه دی قایل یو مونږ هم قایل یو دا مونږ چې ورته مکروه تنزیهي وایو وجه څه ده چې د ماښام فرض وروستو کیږي او د ماښام اول مستحب دی جبریل علیه السلام رسول الله مبارک ته د مغرب په دواړو ورځو کې په اول وخت کې مونځ کړی دی او د مغرب څونه روایات پکې راغلل ائمه اربعه متفق دي چې په اول وخت کې کوه وروستو کوی ما نو مونږ چې ورته مکروه تنزیهي وایو لأي وجه شابسې د دې وجې نه چې تاخیر د صلات د مغرب راځي
دې ته زه یو نوم اږدمه کراهیت للغیر څه مې وې یو کراهیت ذاتي دی یو کراهیت للغیر دی دا کراهیت د غیر د وجې نه دی چې منځ رستو کېږي فرض رستو کېږي د ماښام نو اخواسې رستو پیغمبر مبارک په کور کې دی کولی شي د دې وجې نه چې څوک په حرمینو کې وي که نه نو هغوی د 2 رکعاتو ټیم ورکوي حرمینو کې هغوی کوي چې سنګ بانګ ووایي نو 2 رکعاتو ټیم ورکوي نو زه خلکو ته وایم ویې کې که کوې ویې کې ولې وکړې شابسې ځکه کراهیت ذاتي نه دی کم یو کراهیت دی کراهیت للغیر دی نو خاصې مغوی رستو کوي نو ټیم د سره شته ولې نه کوي ټیم د سره شته ویې که که نو دې کې 2 خبرې راغلې یو دا کم وخت باندې محمول دی ووایه حتی یخرجه پوهېږې پې او دویم مې څه ووایې دویم چې بعضې خلک وټول نو درېیمه خبره دا حدیث معلل دی معل چې ورته وایي معلول چې ورته وایي او د معلول معنا مې د تکړې وسه ته ویلې کېږي شابسې چې یو علت خفیه یي پکې او بغیر د ماهر فی الفن نه بل سړی پې نه پوهېږي هغه علت خفیه څه دی هغه دې کې نشته بل روایت کې دی هغې کې داسې دی هغې کې داسې دی قام ناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پابسیدل یبتدرون السواریا ستنو تب مخکشو حتی یخرج النبی صلی الله علیه وسلم وهم یصلون اغیب منسکو رکعتین قبل المغرب حتی ان الرجل الغریب حتی ان الرجل الغریب یو مسافر چه دے حتی ان الرجل الغریب یو مسافر با یقولو بے چه ان الصلاة قد سلیت حتی ان الرجل الغریب یو سړی باوی ناشنا مسافر چه ان الصلاة قد سلیت لکسرت من یصلیهما اگوی غٹ دا دلیل پیش گئی ام دے کے رستو کما جملہ دوایا حتى إن الرجل الغريب لا يظن يقول تير وتما حتى إن الرجل الغريب مسافر بلا يظن گمان کو کہ ان الصلاة قد صليت منشوه دے لکسرت من يصليهما یو روایت کې دا الفاظ دی وسره وسوره مولانا صاحب معلل دی ولی معلل دی ځکه ته مسافر بوي چې منشوه دی دا غروستو 2 رکعات دی نو چې نو یاد ساته چې ډېر خلک یې کوي نو ستنو ته سبقت کوي ستنو ته کله سبقت کوي چې لږ کوي او د مسجد نبوي ستنې خو په هغه زمانه کې معدود و محصور وې یو څو ستنې وې نو چې ستنې معدود و محصور دي او ستنو تم کاکاجي سبقت کوي دا دلیل د دې دی چې ډېرې کوي که لږې کوي لږ او لکثرت من یصلیهما څه معنا ورکوي چې ډېرې کوي ابو داود کې دی نو دا خو تعارض شو د اول او د آخر منځ کې حدیث معلل شو نو یبتدرون السواری نه معلومیږي چې لږې کوي ولې چې ډېرې کوي ستنو ته ولې سبقت کوي بل ستنې محدود دي او وروسته جمله کې ابو داود روایت کې څه دي الا حتى إن الرجل الغريب لا يظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما نو معلول هم شو دغه دوی دلایل ما جوابونه اوس برا شو زمونږ دلیل په بیهقي کې دی مستد بازار کې دی نوټې کا په بیهقي کې دی مستد بازار او داري قطني کې دی واورا بیهقي کې دی مسند بازار او سنن داري قطني کې دی سوای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين صلاة إن عند كل أذانين ركعة تير وتم إن عند كل أذانين ركعتين إن عند كل أذانين ركعتان إن عند كل أذانين ركعتان ما خلا المغرب استثناء ده يا ديكا إن عند كل أذانين ركعتان ما خلا المغرب
ما خلا المغرب. دا جواب د حدیث د باب نام شو چې حدیث د باب سره استثناء بل ځای موجوده ده. دا مطلق دی، بل ځای پکې څه رااله؟ استثناء رااله. نو ماښام دې مستثنا شو. نو دوی په دې باندې سوال کوي، وی دې کې یو راوي دی حیان، څوک دی لکه؟ او ابن الجوزی لیکلی دی په موضوعاتو کې، د هغه کتاب دی چې دا وزاع دی، کذاب دی. نو داسې دلیل تاسو پیش کوئ د دې راوي دی چې کوم کې ما خلل مغرب دی، د هغې راوي حیان دی. په موضوعاتو کې ابن جوزی لیکلی دی چې دا وزاع دی، کذاب دی. جوابونه کوم. لاول خو د ابن جوزی جرح داړو منم نه، دی ډېر متشدد دی. څه چې دی لکه متشدد. علما وی قلمه کسیف الحجاج، وی قلمه کسیف الحجاج. دا یوه شوه. دویم دا چې حیان دو دی، یو حیان ابن عبدالله دارمی دی. هوایا حیان ابن عبدالله کذاب دی. یو حیان ابن عبیدالله بصری دی، د هغه نوم عبدالله دی د پلار، او د ده د پلار نوم عبیدالله دی. یو حیان ابن عبدالله دارمی دی. څه مې وی؟ دا هغه دی؟ نه، هغه نه دی. حیان ابن عبدالله دارمی دی، دا هغه دی؟ نه، دا وزع او کذاب دی. بل حیان ابن عبیدالله بصری دی، هغه صدوق دی. ابن حبان وی ثقتون، دا هغه دی. او چا لیکلی دی؟ مولانا سیوطی لیکلی دی. دا هغه کتاب دی اللؤلؤ المصنوعه. د سیوطی کتاب دی اللؤلؤ المصنوعه. هغې کې لیکلی چې په حدیث کې دا دویم حیان دی، دا ړومبی نه دی. زه به حواله در کوم د سیوطي په کتاب ستا شافعي المسلک دی صاحب. هغه وایي چې په حدیث کې کم یو دی حیان ابن عبدالله بصري، او دا ثقه دی. اوس به پوه شوې په خبره؟ دا زما ړومبی دلیل. نو دا زما دلیل هم شو، د مخکې حدیث ته جواب هم شو. زما دویم دلیل لره چې حدیث ته بریده دی، دغه د محشي دی په حاشیه کې لیکلی دی. وګوره ورته حدیث د بریده د حاشیه کې دشته چې ان النبي صلی الله علیه وسلم وابوبکر وعمر لم یصلوها. هغوی نه دی کړی. نو که چېرته استحباب یې وی، خو پیغمبر مبارک به یو ځل خو کړی وی. که جواز یې وی جواز، نو پیغمبر مبارک خو به یو ځل کړی دی. که صحابه و کړی دي، نو هغه وخت چې پیغمبر کوټ کې لیټ شوی دی. هلکه حدیث پیدا که په حاشیه کې د بریده روایت ته اسلمي چې نبی علیہ السلام و ابابکر و عمر لم یصلوها. او ورپسې دا بل د ابن عمر روایت ته، دا دې پکې دی. ښه وګوره ورته، دا د ابن عمر په ابو داود کې دی. ودې منته قال ما رأيت أحدا يصليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دا د ابن عمر روایت په کوم ځای کې دی؟ وایه په ابو داود کې. دا زما سویم شو هلکه، وایه که نه؟ دریم شو که نه؟ ښه، زما څلورم له راشه مولانا صاحب. ابراهیم نخعي وی، ولیکه ځان سره. ابراهیم نخعي وی څه وی؟ وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر لم يكونوا يصلوها، لم يكونوا يصلوها، لم يكونوا يصلوها. او زما ډیر مزیدار بل روایت دی زیلعی راوړلی دی په نصب الرایه کې. حواله در کوم. زیلعی راوړلی په نصب الرایه کې د حضرت جابر نه. دا واوره، زیلعی راوړلی په نصب الرایه کې د جابر نه. څه وایي؟ جابر وایي سألنا صيغه د جمع متکلم ده. سألنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. یادې کا سألنا من سؤالك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب؟ سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب؟ تاسو پیغمبر مبارک لیدلې چې 2 رکعات د مغرب نه مخکې کړې دي؟ فقلنا لا. نو نه جمعات کې کړې دي نه کور کې کړې دي. نو که مباح وي جائز وي مرتن د بیان د جواز د پاره خو به کړیو. قلنا لا. او دا حدیث په کوم ځای کې دی؟ زیلعی نسب الرایه کې مروړل دی. او دا حدیث طبرانی او کتاب دی مسند الشامیین. سنو میری مسند الشامیین په هغې کې مشته. مسند الشامیین نو په هغې کې مشته. اوس بخاری کې یو راکوټې روایت دی وره. بخاری کې هغه ورخه د عقبه روایت دی. په بخاری کې د عقبه روایت دی. الفاظ یې څه دي؟ كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شابه ويا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراي وتوي قلت فما يمنعك الآن؟ فما قال الشغل. قال نو که مستحبو نو صحابه د پاره د دنیا شغل مانع ګرځېدي شي مولانا صاحب؟ نو معلومیږي دا مولانا صاحب چې استحباب یې نشته. یعنې صحابو د پاره به شغل څنګه مانع شي؟ دې ټولو ته ګوره. یو ځای کې راځي وما یمنعک الشغل، بل ځای کې راځي حتی یخرج النبي صلی الله علیه وسلم، بل ځای کې راځي نبتدی السواریه، بل ځای کې راځي ما خلل المغرب، بل ځای کې کراهیت یتهدها الناس. د دې ټولو باندې تاسو نه او پیغمبر مبارک نه کور کړي دي، بیبیانې وې نه بار کړي دي. د دې نه څه معلومیږي مولانا صاحب؟ د دې نه دا معلومیږي چې جواز شته، موږ انکار نه کوو. ابن الحمام وایي خو کراهیت تنزیهي دی، سبب د تاخیر د مغرب ګرځي. نو که داسې وه چې امام صاحب په خپله لیټ دی او تا ته وایي زورېږه لامبه ما باندې لامبل دي خو ما نه یېرو، یا زما لږ صبر راته وکړې، انتظار راته وکړې او وخت وي، نو ما خو درته خبره خلاصه کړله. زه اوس ورپسې شه مولانا صاحب. وفي الباب عن عبد الله بن زبير، صحیح د ابن حبان کې دی. وفي الباب عن عبد الله بن زبير، صحیح د ابن حبان کې دی. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاه قبل المغرب، لم يرى مستحبا، لم يرى سنة. وقد روي عن غير واحد من أصحاب أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. قد روي. وترمذي دې خبره نمون جواب کو چې امام ترمذي سند یې راوړه. قد روي سند راوړه. ما سره شته سند چې ابن عمر وی په ابو داود کې چې ما رأيت احدا يصليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حاشیه کې دشتا ما حواله ده چې د ابو داود روایت ته تروړه سند زه تروړه سند. نو قد رویه خود نه منم کاکاجي په دلیل کې خو چې معمولی غوندې سند کې راوي راشي او کمزوري نو موږ یې رد کوو. دا رویه لفظ د صيغه د مجهول او سند یې نشته. وقال احمد واسحاق ان صلاهما فحسن. غوره چې ویې کړل خدي وهذا عندهما على الاستحباب. دا د امام ترمذي رای ده. د چا رای ده؟ د امام ترمذي. او کاکا ابن قدامه حنبلي په مغني کې څه لیکلی دی؟ جواز. زه اوس مخکې لاړ شوم. باب ما جاء في من ادرك ركعه من العصر الشمس. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا عن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن مسلم بن سعيد وعن الاعرج يحدثون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي باب عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وبه يقول اصحابنا والشافعي واحمد واسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاه وينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
مولانا صاحب دې ګران دی اوس ښه لږ به متوجه کېږي تا باب ګران دی خو لا اوله خپلې درې خبرې کو بیا راځو باب ما جاء في من ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس چې د غروب نه مخکې یو رکعت لاندې کړي دی به څه کوي وبه قال حدث الانصاري تیر شوی دی معنم تیر دی مالک ابن انس زید ابن اسلم مشهور تابعی دی او عطاء ابن يسار مشهور تابعی دی وعن بصر ابن سعید دا عطف دی په چا باندې په زید ابن اسلم باندې نو دو استادان شو د مالک وعن الاعرج دی دریم شو يحدثونه عن ابي هريره نه زه تیر وتم دا په عطاء ابن يسار باندې عطف دی دا ټول د زید ابن اسلم استادان دي بصر ابن سعید مدنی ثقة جلیل او اعرج خو تیریږي بخاری کې عبدالرحمن ابن هرمز دا درې واړه بیان کوي څوک بصر او اعرج او عطا عن ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه دا زید ابن اسلم درې استادان شو قال من ادرك من الصبح ركعة مولانا ځان په فیکا سوچا چې را لاندې کړه سبا نه یو رکعت قبل ان تطلع الشمس طلوع الشمس تمخ کې ان مصدریه په فعل داخل فقد ادرك الصبح وصبر لاندې ظاهر کې معنا د څه شو چې یو رکعت ټیمې د سره او د یو رکعت وخت را لاندې او دستیو کو یو دستیو کو د یو رکعت ټیم دی فقد ادرك الصبح سمانا یو رکعت د طلوع په وخت کې وکا ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس چا چې را لاندې کې یو رکعت یعنی وقت د یو رکعت خو وقت د چا مضاف مقدر کوم وقت رکعت قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر څه مطلب دا یو رکعت د غروب نه مخکې وکړو دا درې د غروب په وخت کې وکړه وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها دوم د مخکې حدیث اسدا مخکې تیر نشو من نسیا الصلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها او استيقظ تیر شوی دی کنه او مقامانا ده د یو رکعت ټیم دی د مازیګر نه مخکې او د سبا نه مخکې لاندې کې یو رکعت هغه وخت کې وکړه او دا باقی مون د طلوع د غروب وخت کې وکړه وفي الباب عن عائشة دا په مسند احمد مسلم نسائی کې دی ګوره په مسند احمد مسلم او نسائی کې دی قال ابي سعد حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح بالكل وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد إسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر أغيم مطلقا نوي هذا باريوي صاحب دا عذر چييري تيو أو يود شوي قصدا أغيم نوي مثل الرجل كي يوصلي ينام عن الصلاة أو ينساها أو دي بيدار شي أو رايات شي عند طلوع الشمس عند غروبها ودا سي وقت رايات شي أو دس بكي كولي شي قواري ها او دس اوکی او دا دس نه پس دغه ټیم شته پاتې دی نو یو رکعت مخکې کې او بل دی طلوع د استوا دا غروب په میانس کې وکي حدیث څه معلومه شوه دا حدیث نه دا معلومه شوه مولانا صاحب ظاهر څه معلومه شوه چې د سبا نه مخکې یو رکعت را لاندې کو او دست اوکو بیا د یو رکعت وقت می مقدر ک لاندې کو دا به واقعه طلوع په وخت کې کاوه او یا د مازیګر دا اخیری رکعت وقت تر لاندې کا نو دا یو رکعت د غروب نه مخکې وکا او درې د غروب په وخت کې وکا یاد دي مولانا صاحب دا د حدیث مسله مستنبطه وا حالات دراویانو شرح د حدیث مسانه دا تفصیل کوم درته او مسله مستنبطه مم ذکر کړه اوس برا شو مولانا صاحب اوس بدا سی کو مولانا صاحب چې ائمه ثلاثه سوي بس مذاهب اختلاف لراشه زید ګران دی ګورې دا صافق لیکل دي زما وسره په یو ځای کې اتفاق نشته درته خپل رای به خیمه ان شاء الله ما د تمخ کې حواله درکړو مېرا بشي ائمه ثلاثه سوي هغه وی چې د سبا او د مازیګر دی د طلوع او د غروب نه مخکې یو رکعت ټیم را لاندې کا دا باقی د طلوع او د غروب په وخت کې تام کا خدای په نظام دا د چا د پاره دا حکم دی وایا د نایم د پاره او د ناسی د پاره یاد دی د نایم او د ناسی د پاره او کتره په پاغوي سوالو کې چې احادیث خو په دې کې متواتر دي چې د طلوع د غروب په وخت کې به منځ نه کې یاد دي متواتر دي نو هغوی ته څه جواب کوي هغوی وایي چې دا دوه دادات وي خاص دي دات خاص دي
هغه حدیث په هغه وخت کې دی چې عذر نی او دا ناسی او نایم ترېنه خاص دی. اوس برا شو مولانا صاحب زمونږ په مذهب کې تفصیل دی، د طحاوي جدا رای ده او د ابن الحمام جدا رای ده. د طحاوي جدا رای ده او د ابن الحمام جدا رای ده. لاول د طحاوي رای ده ته مخکې کوم، ځان به پوه کړو. د طحاوي په نسبان دی په دې دوو وختونو کې د سر نه مونځ نه صحیح کېږي. وایه د طلوع په وخت کې که د ناسیر او داسې ټیم کې بیدار شو چې د یو رکعت ټیم پاتې دی، که فجر دی او که عصر دی، زما د طحاوي رای خوښه ده. که فجر دی او که عصر دی، عصر یومهي هغه خبره ته کومه هغه د ابن الحمام رای ده، خو مې نه ده خوښه، مې نه ده خوښه. زما د طحاوي رای سره اتفاق دی. طحاوي څه وایي؟ که د سحر ټیم دی او که د مازدیګر ټیم دی او د یو رکعت ټیم دی لاندې که او باقي کې دا مونځ دی بلکل فاسد دی. وایي دا مونځ دی د سر نه صحیح نه دی. امام طحاوي وایي یو رکعت د طلوع په وخت کې کې او یا 3 رکعت د غروب په وخت کې کې امام طحاوي وایي بلکل نه دی صحیح. اوس مولانا صاحب زمونږ په مذهب کې یو خبره درته کوم. امام ابو یوسف څه وایي؟ یو خبره کوي، هغه وایي دا یو رکعت د طلوع نه مخکې وکړه نو بیا انتظار وکړه چې نور روخیږي او سپین شي، وخت مکروهات هم چې دا بل ورپسې وکړه مونځ به وایي صحیح شي. ابو یوسف وایي او یو رکعت د غروب نه مخکې وکړه نو انتظار وکړه چې کله نور ښه مکمل پرېوځي او ماښام داخل شي نو دا 3 د هغې نه پس وکړه نو مونځ به څه شي؟ صحیح به دي شي. لیکن طرفین سوی امام ابو حنیفه و امام محمد صاحب چې نه سبا عاشوره وخته مونځ فاسد شو، انتظار میں انتظار پکې نشته، مونځ ختم. او مازدیګر چې کم وخت کې غروب شروع شي نو بس مکمل دی مونځ صحیح شو. یاد دی شو مولانا صاحب؟ دا ابو یوسف دا قول چا نقل کړی دی؟ سرخسی نقل کړی دی په مبسوط کې. ما حواله درکړه. څه وایه؟ شابسې چې د سحر د یو ټیپ د لاندې که یو وکړه باقي صبر وکړه چې طلوع راشي وخت مکروه ختم شي بل ورپسې وکړه نو د سهار مونځ دی وشو. ها د چا مونځ شو؟ د سحر. او د مازدیګر د یو رکعت ټیم دی یو وکړه بیا مک امساک وکوه چې خم غروب وشي دا 3 ورپسې وکړه نو د مازدیګر هغه دی صحیح شو. دا د ابو یوسف قول د چا نقل کړی دی؟ سرخسی په مبسوط کې. لیکن د طرفینو قول سره یو رکعت دی وکړو طلوع راغی مونځ ختم شو، فاسد شو، په امساک کار نه کېږي. او د مازدیګر مونځ شروع کړی او غروب در باندې راغی نو ټیم دی ختم شو. اوس راشه مولانا صاحب د طحاوي رای څه ده؟ شابسې چې د غروب او د طلوع وخت کې مونځ لاړ دوړه شو ختم شو په دواړو کې. او دلایل یې څه دي؟ زمونږ دلایل محرم دي. څه مې ووی؟ محرم دي. یو دا مبیح دی، دا مبیح دی چې دې وخت تعالی جایز دی. نمبر 1 محرم دا مبیح او دماغه متواتر دی او دا یو جزئی خبره ده، صرف د ناسی او د نایم سره لګي ټولو سره نه. هغه څه ده مولانا صاحب؟ شابسې وایه که نه یار؟ هغه محرم دی. دویمې څه ووی؟ قاعده کلیه ده. درېیمې څه ووی؟ متواتر دی من حیث المعنی. څلورمې څه ووی؟ محتمل نه دی. دا محتمل دی اوس در سره ویم. پنځمې څه ووی؟ علت دی ورسره. یاد به دي شي مولانا صاحب؟ څه مې ووایه ما ته؟ دا مې ویلي هغه محرم دا څه دی؟ مبیح. هغه قاعده کلیه ده. دا څه شی دی؟ دا یو جزئیه د ناسی او د نایم سره ده، مطلق یې تم نه اخلي. درېیمې څه ووی؟ هغه متواتر دی، دا خبر واحد جزئی دی. څلورمې څه ووی؟ هغه علت لري، دې سره علت نشته. پنځمې څه ووی؟ الا پنځم محتمل نه دی. دا محتمل دی درته وایم. دا 5 وجې دي. اوس مولانا صاحب ځان پې لغونې پوه که، ځان پې لغونې پوه که. هغې څه وایي؟ هغې تر دې تخصیص کوي. هغې وایي هغه محرم متواتر منم خو دا سړی ته خاص دی چې کوم ناسی دی او نایم دی دا ته څه شو؟ خاص شو. ما درته جواب کړی چې تخصیص نه شي کولی. ولې نه شي کولی؟ علت دی ورسره. یا خدای پاکه تخصیص کولی شي؟ څه دی ورسره؟ علت دی.
چې دا کس چې دا اخیری د یو رکعت ټیم پاتې دی او دی بیدار شو او یا ورته ییرو او ورته یاد شو نو د ده دپاره هم تغرب بین قرنی شیطان و تطلع بین قرنی شیطان ته څنګه ته استثنا کې که علت نه وي تا به استثنا کړی هلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم علت ذکر کړی دی چې غروب بین قرنی شیطان دی او طلوع بین قرنی شیطان دی څنګه ته دا خاص کې پوه شئ پې اوس راشه مولانا صاحب دا خو یو جواب شو اوس زه راته یو بله خبره وکړمه او دا دی چې امام طحاوي وایي وی حدیث کې به خامخا تاویل خره دې حدیث جواب څه شو نو یو جواب دا چې ما ترجیح ورکړه هغې له پدې یاد لرې شوه څه مې وکړه ترجیح اوس بل دا چې دا حدیث مؤول دی اجماعا څنګه مؤول دی دا حدیث ظاهر کې څه وایي من ادرک وګوره الصبح وګوره لکه نه من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع فقد ادرک الصبح ظاهري خدا معلومي په یو رکعت منځ شو دې کې خدا نه دی راغلی چې یو سره بل وکړه فقد ادرک الصبح سبا دې را لاندې کا ومن ادرک وګوره من العصر رکعتا یو رکعت لاندې کا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر فیو دې منځ شو دې کې کم دی راغلی چې درې د طلوع وخت غروب وخت کې وکړه دې کې کم دی راغلی چې دا یو د طلوع په وخت کې وکړه ظاهر د حدیث نه څه معلومېږي چې په یو رکعت تېره سهار رغو شو او په یو رکعت تېره مازدیګر رغو شو اوس به څه کوو نو تام تعویل کې زم تعویل کوم ته څه دا تعویل کې ته فقد ادرک وقت الصبح ته څه فقد ادرک وقت الصبح فقد ادرک وقت العصر دا وقت د غروب او د طلوع دا او زم فقد ادرک حکم الصبح تو وقت مقدر کې نور ظاهر کې خستا حدیث هم دلیل نه لري ظاهر کې خدا معلوم چې په یو رکعت د سر منځ شو ظاهر کې خدا چې په یو رکعت د مازدیګر منځ شو نو ته پکې څه مقدر کې وقت فادرک وقت الصبح وقت العصر ما سوې فقد ادرک حکم الصبح او حکم العصر څه مطلب په دې سړي منځ فرض شو چې فرض یې شو نو وروسته به په صحیح طریقه وکړي زه دې څوک اخلم مولانا صاحب زه دې حکم اخلم زه دا په حق د هغه چا کې دی وایه چې ناسي وزه دا منم د حق د هغه چا کې نایم په حق د هغه چا کې دی چې نابالغه بالغ شو د یو رکعت ټیم پاتې دی په حق د هغه چا کې دی چې حایضه د حیض نه پاکه شو د یو رکعت ټیم پاتې دی په حق د هغه چا کې دی شابه چې ناپسه د نفاس نه پاکه شو یو رکعت ټیم پاتې دی په حق د هغه چا کې دی هلا چې معذور جوړ شو نایم اودو بےهوش په هوش کې راغی لیونی افاقه کې راغی د عام خلمه نو ته پکې تعویل کې یعنی حدیث ظاهر خدا چې په یو رکعت دا منځ شو ته تعویل کې فقد ادرک وقت الصبح وقت العصر زه څه تعویل کومه حکم زه پکې حکم اخلم لیکن مولانا صاحب اوس په موږ یو څو اعتراضونه دي ځان پې فکر اوس یو لومبی اعتراض دا دی په طحاوي چې ته چې د دې نه مراد حکم والا دی او هغه سړی مراد دی چې په دې وخت کې نابالغه بالغ شو الی غیر ذالکه د دې دوه وختونو تخصیص بیا ولې کې دا خو د هر وخت دا حکم دی دا خو که د ماسپخین په آخر کې څوک بالغ شو بېهوشه په هوش کې راغی حایضه د حیض نه پاکه شوه نافسه د نفاس نه پاکه شوه الی غیر ذالکه د ټولو دغه حکم دی که ماسپخین اخر دی که د مازدیګر اخر دی که د ماسخوتن اخر دی که د سهار اخر دی او که د ماسپخین د ټولو دی نو تخصیص یې دوه وختونو ولې دی یا لکه پوهیږئ یو جواب پیدا دی چې ردې تخصیص ځکه دی چې دا په اسانه په مشاهده معلومیږي د مازدیګر دا طلوع او غروب په مشاهده معلومیږي نور په ګرانه معلومیږي د ماسپخین د وخت تېرېدل د شفق تېرېدل د صبا ختېدل هر سړی پې کم دی پوهیږي نو د دې دو تخصیص ولې وشو چا بسې چې دا په اسانو په مشاهده معلومیږي دی یو وجه شوه دویم تخصیص سره دا طرفین نهار دی دا دویم شو طرفین نهار او دریم څه دی د دې په محافظت په احادیثو کې تاکید راغلی دی من صلی البردین یاد دی من صلی البردین حدیث کې دی یا من صلی العصرین په حدیث کې دی نو څو وجې مې ذکر کړی درې یو د دې د خروج وقت په مشاهده معلومیږي په خلاف د نورو هر سړي به پوهیږي طلوع غروب دویم مې څه وایي مولانا صاحب دویم مې دا وایي چې د دې تاکید د محافظت شوی دی او یا دا طرفین نهار دی دا یوه شوه دویم اعتراض پسې دی مولانا صاحب وره ښه دویم اعتراض هم وره
اعتراض ثانی دا دی چې په طحاوي باندې چې ته وې چې دلته کې د دې نه مراد هغه کس چې اهل د مانځه شي نو په یو روایت کې خدا دی چې د بخاري روایت دی د بل چا نه چې من ادرک من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس نو فلیتم صلاته څه دی لکه اوس بس کو بخاری کې لفظ د چا دی مولانا صاحب د فلیتم صلاته دی بخاری کې فلیتم صلاته دی هغه خو صریح دا غوی دلیل دی ما ته ګوره لغوندې مونږ وایو د اتمام دوه معنی دي یو معنی د اکمال چې کامل یې کا بله معنی د ادا بطریق کامل څو معنی مې وکړې کمې کمې وایه یو اکمال دی نو ستا معنا دا ده چې فلیتم کامل یې که دغه وخت کې او زه کومه معنا کوم فلیتم وایه ادا بطریق کامل نو ادا بطریق کامل دا چې د وخت نه وروسته به او دا کته دا دلیل د کوم دی نو باسم دا زما دلیل سوره ښه اتم الحج والعمرة لله اتم الحج والعمرة الت شوافع دا معنا کوي چې ادا په طریق کامله اتم الحج والعمرة لله الت کې غوي وي عمره واجبه ده عمره سوي شوافع وي واجبه ده نو اغي اتم دا معنا نه کوي چې حج د شروع کنو سے کامل کا عمره د شروع کنو سے کامل کا اغوی تی وجوب د عمره معلومی شوافع څه دی معلومی وجوب د عمره تی معلومی نو اتم الحج س ادا په طریقه کامله وکا اتم العمره سمانا ادا په طریقه کامله وکا نو ته چې د اتم العمره ته کما معنا کې چې ادا به طریقه کامل ته وجوب د عمره معلومه نو ز اقمنا دلته کې کوما نو فلیتم صلاته دا معنا نه کوم چې سیو کاله کا اکمال و قبل کې سمانا یې کوما ادا به طریقه کامل نه وکا اوس پیښ وکنه دا چې تدری رکعات د غروب وخت کې یو رکعت په طلوع په وخت کې دا هو کامل طریقه نه لیکن مولانا سے پداری قدنی کی اوبل روایت ته ودرېګا هغه صریح دی هغه سره سوکم هغه کې دا دی فل یصل الیها الاخرى سموي فل یصل الیها اخو صریح دی فل یصل نو علما لیکي چې هغه روایت شاذ دی هغه صرف یو راوی راوړي او باقی نور راویان دغه لفظ نه راوړي صرف یو راوی دغه فل یصل الیها اخرى وی او باقی چې څومره راویان دي هغه ادرک الصبح فليتم صلاته ادرك الصبح ادرك العصر او فليتم لفظ دے دغه روایت شاذ دے خلاص شو خبره اوس مولانا صاحب څنګه شو راشه ورپسې ما دته یو بل نقطه ویلې وخا ورګه یو نقطه دلته یاد شو ابن القیم کې دی په اعلام الموقعين کې یو بل تاویل کوي ابن القیم په اعلام الموقعين کې څه کوي یو بل تاویل کوي اسوي وی بعض شی اولا ممنوع وی خو بقاء جائز وی سموي اولا ممنوع وی بقاء سوي جائز وی اسنګا وی په احرام کې خوشبوئی لګول ممنوع دي خو کله احرام نه مخ کې دی لګولي او بقای په احرام کې راشي دا څه ده لکه جائز ده احرام کې خوشبوئی لګول ممنوع دي خو کوم مخ کې دی خوشبو لګولي احرام نه غیر ذات الجسد او رستو باقیم وی نو پروا نشتا وی دقه رنګ ابتداءً په دې اوقاتو کې منځ کوله ممنوع دي احادیث محرمه دا وی چې هغه محرم دي او بقا جایزه چې مخکې دی یو رکعت لاندې که او باقي کې هلکه مزیداره خبره کړې دی چې هغه روایات د متواتره په کوم حالت باندې محمول شوایا چې اولا پکې کې او د دې حدیث څخه معلومه شوه چې بقاءً خیر دی زم کاکاجي دا تعویل دیم ټیک نه دی ولې ځکه دې کې تغرب تطلقو بین قرنی شیطان دی نو که بقا کې ام بین قرنی شیطان دا که ابتدا کې هم څه ده لکه بین قرنی شیطان دا او که بقا کې بیا بین قرنی شیطان دا اوس په پېښ شوې په خبره نو د طحاوي خبره مضبوطه شوه ښه څنګه مضبوطه شوه مولانا صاحب یو روایت محرم دی وایه دویم څه مې ووی دویم څه دي غیر متواتر دي دریم مې څه ووی قاعده کلیه ده څلورم احتمال نشته دی کې احتمال دی تی جدا معنا کې دی جدا معنا کو یاد لري دا خبره او پنځم مې څه ووی علت ته وسره تخصیص هم نشي کول
دا خو طحاوي خبره ده. اوس براشي مولانا صاحب ابن الهمام لا هغه څه وایي وره زما نه ده خوښه د ابن الهمام ری هغه وایي د سحر مونځ خو ټیک ده چې د سحر مونځ یو رکات شروع کو او نور در باندې روښېده نو وایي مونځ فاسد شو او وایي د مازدیګر عصر یومه وی خیر دی. دلیل څه نیسي؟ دلیل نیسي وی چې تعارض په روایاتو کې راغی نو اذا تعارضا تساقطا څنګه نو وی زه به قیاس ته لاړ شمه هلته وایي یو روایت نه معلومي چې وکړه نورو کې وایي چې مه کوه نو اذا تعارضا تساقطا وورخه نو قیاس ته به لاړ شم نو قیاس ته به لاړ شم د سار وخت ټول کامل دی یاد دی نو او سبب کم یو دی په اصولو کې دی ویلی دی هغه وخت چې کم د تکبیر تحریمي سره متصل دی نو سبب کامل شو او چې نور راوخته چا بسې نو ادا څه شوه ناقصه شوه نه پوهېږې په خبر نو سبب کامل و ادا ناقصه شوه نو مونځ فاسد شو او مازدیګر چې کم دی وخت کې دی مونځ کوو د اسفرار نه پس نو سبب څه دی ناقص دی سبب څه دی ناقص دی ځکه اسفرار نه پس وخت ناقصه دی نو وایي چې کم وخت کې غروب کېده نو ادام ناقصه شوه نو مونځ صحیح شوی په خبره ورسېدلی اوس دا سوال درنه کومه چې هلته کې طلوع سره وخت فاسدیږي ناقص نه دی دلته ناقص دا ولې په دې مو سوچ کړی دی د سبا وخت ټول کامل دی چې څنګه نور راوخېد ختم شو ناقص پکې نشته او د مازدیګر وقت چې دی د اسفرار نه پس تر د غروبه پورې څه دی مولانا صاحب ناقص دا ولې هلکه ووایه که نه ده ووایه په دې مو سوچ کړی دی نه ما ته ګوره زه دې پوهېږم تاسو حدیث کې لفظ د طلوع راغلی څه او طلوع دې ته وایي چې یو راکوټې غوندې سر یې ښکاره شي دا طلوع دی طلوع څه ته وایي هلکه چې راکوټې غوندې سر د نور ښکاره شو که نه د یو ویښته برابر دا بیا طلوع دی نو طلوع لفظ راغلی دی نو که ویښته برابر نور راوخت دا طلوع دی نو پکې فاسد ناقص وقت پکې نشته بس یا به د طلوع نه مخکې وي وقت دی یا طلوع سره ختم شو او دلته غروب راغلی دی څه شی لکه نو غروب دې ته هم وایي چې لږ غایب شي غروب دې ته هم وایي چې نیم غایب دی او غروب څه ته وایي هلکه چې ټول چې وایي نو ځکه مونږ وایو چې د اسفرار نه پس ناقص دی او د غروب دا وخت چې کوم وخت غروب کېږي دې ته وخت ختمېدل نه وایو دې ته مونږ څه وایو هلکه دې ته ناقص وایو ځکه حقیقت کې غروب څه ته ویلی کېږي چې ټول غیب شي نو دا چې لږ غیبي ورو غیبیږي نو دا غروب نه دی دا من وجه غروب دی ځکه ناقص ورته وایم من کل وجهن غروب نه من کل وجهن غروب کم یو دی ټول دی غروب وایي دې ته چې ټول پټ شي او طلوع دې ته نه وایي چې ټول راښکاره شي چې سر هم راښکاره شي طلوع ورته وایي هلکه دا مې ته ناشنا نکته ګورې وي یو مې راته هغه ناشنا نکته وي چې دو وختونو تخصیص ولې کوي یو مې راته دا ناشنا نکته وي خو لیکن مولانا صاحب راشه د ابن الهمام باندې دا خبره زما نه ده خوښه ولې نه ده خوښه ورېږه اول په ابن الهمام یو اعتراض کوم بلکې دا پرې د اعتراض د ابن الهمام خبره زما نه ده خوښه ولې مې نه ده خوښه ځان پوه کړه چې اذا تعارضا تساقطا تعارض به کله راځي چې دواړه مساوي وي په قوت کې داسې ده که نه ده نو خو مساوي په قوت کې نه دي هغه محرم دي هغه خو متواتر دي هغه قاعده کلیه ده هغه غیر محتمل دي هغې سره خو علت دی او دا خو د هغې مقابله کوم ځای کوچنګ تساقط کوي اذا تعارضا تساقطا کم وخت کې راځي مولانا صاحب هغه ځای کې راځي چې په قوت کې برابري او چې په قوت کې ذاتي تساقط ولې کوم هغې ترجیح ولې نه ورکو یو غیر محتمل دی محتمل دی نو غیر محتمل بعد الدلیل مع الاحتمال لا يصح به الاستدلال الدلیل مع الاحتمال لا يصح فهغې ولې عمل نه کوو دا یو اعتراض شو په ابن الهمام دویم اعتراض پې کومه تعارض د نفع او د اثبات په منځ کې وي څه مې وی تعارض د چا منځ کې وي څه مثال در کوم مثال لکه دویم زیدون جاء راغلی دی او بیا ویم زیدون ما جاء نفع ده نفع زيد أكل في هذا الوقت في هذه الساعة أو زيد ما أكل في هذا الوقت في هذه الساعة نتعرض راغي لا سيدا كنا نفي إثبات أو كذا تعتم لا تأكل مخرى لا نهدا أو بياوم زيد أكل تعرض سا نا لما پناه عملو نکوي خور یا خدای پویږي کنا نو تعارض د چا میاس کې راځي
د نفع او د اثبات دا کار یې نه دی کړی او کړی دی او تعارض د نهي او د اثبات په منځ کې نه راځي نهي دا مه کوه او دی وی کومه خورمه نو تعارض شته نشته نو دا خو یو خوا اثبات دی چې دی وخت کې مونږ ثابت دی بل خوا نهي ده بل خوا څه دی نهي ده نو تعارض د کوم ځای نه تعارض خو د نفي او د اثبات په منځ کې کاکا جي دا خو نهي او اثبات دی هلته مه کوه مونځونه په دې درې وختونو کې او دلته وی کوه نو دا خو څه چې د اثبات دی چې کوه او نهي ده چې مه کوه د نفي او د اثبات په منځ کې تعارض وي ځکه د ما دارې نه ده خوښه زما طحاوي یې خوښه ده چې عصر یومهم نه صحیح کېږي علت مشترک دی عصر یومهم نه صحیح کېږي ما درته مخکې خبره کړې وه اوس مولانا صاحب یو په دې حدیث یو اعتراض دی چې په دې محرم باندې یو زبردست قاعده ده مونږ قاعده ویله چې نهي د افعالو شرعیه او تقاضا د چا کوي د مشروعیت کوي پوهېږئ څه مې ویلي نهي د افعالو شرعیه او تقاضا د چا کوي د مشروعیت کوي یاد لرې ده لکه زه مثال در کوم مثال څه دی وی په حیض کې طلاق مه ورکوه نو که چا په حیض کې طلاق ورکو نو طلاق یې وشو مشروع دی او ګناهګار شو نهي د افعالو شرعیه او تقاضا د چا کوي مشروعیت یعنې مه کوه خو که دې وکړه صحیح به شي خو ګناهګار به شي دکه طلاق فی الحیض دا یو مسله شوه نکاح د شغار مه کوه افعال شرعي خو پیژنې که نه چې په عقل نه پیژندلی کېږي په چا پیژندلی کېږي په نقل نو دا طلاق شو نکاح شو شغار دا ټول فعل شرعي دي په عقل نه معلومیږي په شرع معلومیږي نکاح د شغار مه کوه نو ګوره نه فعل شرعي دی خو که دې وکړه څه چلو شو نکاح صحیح شو څه به لازم شي مهر مثل ګوره مشروعیت تقاضا کوي نهي د افعالو شرعیه او تقاضا د چا کوي وایه مشروعیت څه مطلب چې نه به کوې خو که دې وکړه ګناهګار شوی خو فعل صحیح کېږي لکه نکاح د شغار مه کوه د بدل والا نکاح بغیر د مثل مه کوه نهي د افعالو شرعیه خو که دې وکړه نکاح صحیح شو په دواړو کې مهر مثل لازم شو طلاق فی الحیض به نه ورکوې که دې ورکه نو طلاق دې صحیح شو خو ګناهګار شوې دلته م وایه که نه په دې درې اوقاتو کې مونځونه مه کوه دا خو فعل شرعي دي مونځ په عقل نه معلومیږي نو څه معنا که دې وکړه مونځ به دې صحیح شي خو ګناهګار به شي زبردست ډبل اعتراض مې در باندې وکړه نهي د افعالو شرعیه ده چې د درې اوقاتو کې مونځ مه کوه څه معلومیږي لکه فعل شرعي دی مونځ که نه یا اوقات په شرع معلومیږي مونځ په شرع معلومیږي نو مطلب دا که دې وکړه نو مونځ به دې څه شي صحیح به شي خو ګناهګار به شي قاعده ویم دا نهي د افعالو شرعیه چې تقاضا د شرعیت کوي ها دا مولانا صاحب قاعده کلیه نه ده قاعده اکثریه ده کله بالکل تقاضا د مشروعیت هم نه کوي ها څه مې وی نهي د افعالو شرعیه څه دی لکه وای خدایا چې تقاضا د مشروعیت کوي دا کم یو قاعده ده دا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده لکه زه به مثال دله درکم نهي د صلات نه عند عدم الطهور شابه نهي د صلات کم وخت کې لکه چې طهور دی نه نو دا تقاضا د مشروعیت کوي څه فقط دا چې مونږ صحیح شو ګناهګار شي نه دا قاعده کلیه ده او دغلته اکثریه ده کلیه نه ده په پوه شوې په دې خبره نو ما د چارې خوښه د مولانا صاحب د طحاوي چې که د سار مونځ دی او که عصر یومه دی نو په دې ټولو کې مونځ نه صحیح کېږي او ولې او دا